الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. سورة ياسين آیت نمبر 1. الله جل جلاله د خپل قدرتونو ذکر کوي د پاره د دې چې مخلوق ته پته ولګي، انسانانو او پیریانو ته چې د عبادت لایق دغه قدرتونو مالک دی، بل څوک د عبادت لایق نشته. دویم الله پاک دا پدې بنده باندې د خپل انعامات ذکر کوي د پاره د دې چې د پته ولګي چې ما سره څه ښه کړي دي، هغه ذات کړي دي، نو راشه عبادت هم دا وکړه، بل چا عبادت نه دی پکار. کوم ذات چې چا سره ښه کړي د هغې بدله ورکول غواړي. الله موږ سره ښه کړي په انعاماتو سره، موږ له پکار دی چې موږ د الله جل جلاله په شکر او په عبادت سره داغی شکر ادا کو. انعاماتو کی ذکر کی اللہ پاک چې ما څاوري پیدا کړی دي، په خپل قدرت میں پیدا کړی دي. د څاورو په پیدایش کې الله پاک ما سره هیڅ څوک شریک نه و چې ما سره ملګرتیا کړی یا ما سره تعاون کړی او څاوري پیدا کړی، بلکہ ایک کی آواز ما پیدا کړی دی. تر دې پورې وی چې عاملت ایدینا زما لاسونو جوړ کړی دی، یعنی زما قدرت جوړ کړی دی. نه انسان یو څاوري پیدا کولی شي، یو پښو نشي پیدا کولی، یو منګک نشي پیدا کولی، یو شړپک نشي پیدا کولی، مچ نشي پیدا کولی. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. دا الله پاک نه علاوه تمام دنیا راجم شي، یو مچ نشي پیدا کولی. مچ الله پاک د انسانانو کمزوري ذکر کوي چې مچ پیدا کول لا څه کوي چې مچ ته یو شی وتښتوي کنه، چې شی ته وتښتوي چې نه دانه وتښتي نه مچ به څه شی تښتولی وي. د دې تمام انسانانو دا طاقت نشته چې د دې مچ نه دا شی واپس واخلي. موندې نشو کوم ځای دی دا چې نیمه دې موږ واخلو، خو چې مچ دې په لاس راشي که وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. که چېرته مچ د دوی نه چې شی وتښتو لا یستنقذوه منه، دغه مچ نه خلاصولی نشي، دومره کمزوري دي. الله پاک ته حیوانات مې تاسو له پیدا کړي دي، زناور او څاوري مې پیدا کړي دي، مختلف قسم دي پکې. او دا مې پیدا کړي هم داسې نه دي چې دې باندې مې خپل ملکیت باقاعده اچولی دی چې دا د هېڅ چا نه دي، دا د الله پاک دي. داسې مې نه دي ویلي. هم لها مالکون، هر یو سړی وي دا زما دی، خپل هغې ته وایي چې دا تاسو مې د هغې مالکان ګرځولی چې څه چل ورسره کوئ هغه وکړئ. که څوک یې حلالوي نو پابندي پرې نشته. لکه یو سړی خپله بیزه حلالوي نو پابندي پرې شته نشته. لنګه بیزه حلالوي ګناه پکې شته نشته. خرڅوي پیسې پرې اخلي ګناه پکې شته نشته. الله پاک هم لها مالکون، تاسو دغه څاورو مالکان دي چې څه چل ورسره کوئ ستاسو اختیار دی.
اکثر کسان ته پوښتنه کوي چې د اسونو باندې مزدوري کول ګناه ده؟ نه، ولې ګناه ده؟ اسونه الله پیدا کړی دي د پاره دي. البته ظلم زیاته په یو څوري نه ده پکار، ظلم زیاته په یو څوري نه ده پکار. انور الله پاک دې د پاره پیدا کړی دي. تعالی به دا شی راکاږي، دا پیټي بوړي، دا غره ته به لړکی براوړي. هم لها مالکون چې څه د خوخه خرج خوراک پورا ورکا او چې څه قسم مزدوري دې نه راغستې شي اخلته. الله پاک تاسو مې دغه مالکان کړ، دې نعمت ته نه ګوره. بل ځکه ذکر کوي چې چرته تاسو ما داس تاسو تابع کړی نه وي، نو تاسو چې کوم ځای ته وتحمل اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، که تاسو دا پیټه په خپل اغسته او ګامتل تړل ډېر ګرانه په خپل دا پیټه چلول د شګي کته د خړن راوړې نو ډېر زیاته ګرانه مشکل و. الله پاک وي څوري مطابق خپل پیټه ځان تشتور لخته سره لا دباو پم کې بل شه زرزه تیز هم لها مالکون. اختیار می در که تاسو له چې تاسو مالکان شئ چې څه چلو سره کوي کول شي، کوي خرڅي، کوي حلالي، کوي ساتي، کوي مزدوري به کوي، اصل ساتي. اولم يروا دوی نګوري ان خلقنا لهم چې ما پیدا کړی دي د دوی لپاره مما عملت ايدينا د هغه سنا چې ما جوړ کړی دي، د هغه سنا چې پیدا جوړ کړی دي قدرت خپل باندې. ایدین مراد الله قدرت ده. انعامن ساوری فهم لها مالکون، پس دوی د دې څاورو مالکان دي. زما ده جنگ پوم کې بل سره وای زما به زرا الله خپل خپل ورته معلومه کنډکونه سره 15 کنډکونه یې شي یو ورغمه ته نه خطا کی دا زما ده دسته مختلف قسمونه دي پکې. وذللناها لهم ما تابع کړی دي دا څاوري د انسانانو د پاره. فمنها ركوبهم بعض د دوی د پاره سورلی وړي، ومنها يأكلون او بعض د دوی نخري، د بعضو نخري او بعض سورلی پکې تابع کړی مې دي. کنه یو اوخ په چپلان راقابو کې څومره وزن دی، څومره پیټه وړي، پیټه 35 من 30 من وزن دا یو اوخ وړي. اوخ دومره وزني دومره طاقتور چیز دی او الله پاک داغه په ځړ کې دا خبره اچولې ده چې دا زما مالک دی، دا انسان دی، دا انسان نه یریږي. بس چې دا انسان نو ته وی کینه چې کینه غاټ اوخته لوی غړانګه ده، لوی چیز دی چې ډېر شي فټونه بدن دي او دومره پکې طاقت ده چې په طاقت باندې راشي نو ما تاسو ته وی چې دومره وزن دی. یو وړوکی ماشوم به ورته پړی اچولی او مینت په تا ته کوي دریاب په غاړه باندې مینت پکې سورلی کوي راځي سه سورلی کوي خو چې ستا د خولې نه ایله او ووته نو دې ماشوم به دا اوښ کېنولی بیا ته ټکه ورته وکړي معمولي دا پړی داسې کې هغه پروت ناست دی دا لویه بلا کېناست. وذللناها لهم تابع کړي دي. هاتي لا د دې نه غټ دی یا خدای څه بلا دی. روپۍ والا په لارې څوک ورکړي که نه برچه روپۍ ورکړي 2 روپۍ 15 روپۍ دا ورکړي 10 روپۍ راواخلې بره مالک له ورکړي مالک بره په شا باندې ناست دی 5م منزل کې ناست دی هغه ځای له ورکړي روان دی که هغوی راګرځه چې راګرځي که زه چې ځي که نه دی به د چا پلار راقابو کړي چې دی سرکشه شو نو خو یو سپی نه شو راقابو کولی یو ورغمی نه شو قابو کولی چې سرکشه شي. اسونه داسې خپې خطرناکې خپې قچر لتې وواللې هېڅ الله پاک وایي یېرېږه ته مه وذللناها لهم ما دا تابع کړي ستاسو مسخر دي چې څه چل ورسره کوې کوه
سنډه دی لیکن چې تو سر څه کوي هغه کوي مینه واخلي د انسان خو تابع شي الله اکبر کبیره وذللناها ما تابع کړي دي دا څاوري لهم د دوی دپاره فمنها ركوبهم بعض د دوی دپاره سورلي ده ومنها يأكلون او د بعضو نخري ولهم فيها منافع د دوی دپاره په دې څاورو کې فایدې نورې هم دي یوازې سورلي نه ده یوازې خوراک نه ده نورې هم فایدې دي د دې ویښته په کار راځي دا چې څه تاسو کمبلې اغوستي دا څه شي دي دا وړی چې کومه ده نو وړی د کوم دی نازلېږي د بارې نه که بوټي کې کېږي تاسو ته وایم پوهېږئ دغه شانتې پیزار موږ په خپل کو دا څرمنې پیزار دی د دې څاورو دی هډوکي په کار راځي او غوښه د خوراک ده څرمنې په کار راځي ویښتې په کار راځي شړی ته جوړوي کمبلې ته جوړوي چرسیانې کوټونه ته جوړوي الله اکبر ډېرې فایدې پکې نورې هم دي ومشارب او څه پکې د سکو دي سکلو ګودر هم دی الله په بل صورت کې د دې وضاحت کړی دی نحل کې غالبا چې پی دي داسې پی داسې غذا الله جل جلاله په خپل قدرت پیدا کړی دی د پیو غذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک پی وڅکي نو هغه دا دعا وکړي چې الله مبارک لنا فيه وزدنا منه الله پاک دې کې مال برکت واچي دا زیات کې زیات په ډېر زیات فواید ډېر فواید دا څه الله پاک په څاورو کې پیدا کړی مېل پکو کې دا شی نشته څاورو کې دا پیدا کړی دا په باغ کې د جوړیږي کارخانه د پکې کسي شي دی دا څاورې حلال کړل ټک ټک کړل نو د شي نه دی معلوم چې څه قسم پاوډر په دې کې استعمالي دی د سپین رنگ یوازې د کوم ځای نه وړي دا خوان خو پرې ده خو دا سپین رنگ د کوم ځای نه په دې پوه کې راغلی د دې میخ رنگ سپین دی که د دې وینه سپینه ده که د دې غوښه سپینه ده که دا واښه سپین خوري که پیړه سپینه خوري که اوبه سپینې څکي دا کوم د پوه رنګ چې دی دا د کوم ځای نه دې سره میلاو شوی الله پاک ما پیدا کړلی قدرت زما دی او د داسې دی من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین د وینې او د غوښیانو په منځ کې زه پی راوباسم لکه رګونه جدا نه دي چې دا د وینې رګ دی دا د پی رګ دی دا د غوښیانو دی الله پاک وایي د دې نه جوړوم یو ځای کې غوښیان جوړېږي بل ځای کې د وینه جوړېږي د دې غذا نه او بل ځای کې د پی جوړېږي درې واړه یو ځای پراته دي خرچه یو ځای پرته ده نو دغه خرچه نه دا جوړېږي نه پکې د غوښیانو بدبویي شته نه پکې د هغې رنګ شته نه پکې د وینې سوروالی شته او داسې هم نه دي چې دا لکه ماسته چې جوړی خو پاخه به کې بیا ورته ماسته جوړ شي که پیروی ته جوړی نو پاخه به کې پیروی به جوړ شي شملې جوړی دي وبه شاربي شملې به ترې جوړ شي بای بلکل ریډي دي سائغا خالصا پاک دي گندگی پکې نشته سائغا للشاربین بس وله شه او سکا تیار دي بیا پکې چاته پخول مخولو ته ضرورت نشته هلکه سبزي یا ټماټر چې شی راوړي هغه پخول غواړي که نه غواړي په هېڅ شي ته ضرورت نشته الله پاک وایي ریډي دي بلکل تیار الله اکبر ولهم د دوی دپاره فیها په دې څاورو کې منافع فایدې دي ومشارب او د څښلو څیزونه دي افلا یشکرون دوی شکر نه ادا کوي اوس هم شکر نه ادا کوئ دا غرب عبادت نه کوئ دا ښه نافرماني کوئ اولم یرو دوی نه ویني انا خلقنا لهم چې ما د دوی دپاره پیدا کړي دي مما د هغه څه نه عملت ایدینا چې جوړ کړي دي لاسونو زمونږه انعاما څاوري فهم لها مالکون
د دې مالکان دي وذللناها لهم ما تابع کړی دي د دوی فمنها ركوبهم بعض د دوی سورلی دا ومنها يأكلون او بعض خري ولهم د دوی د پارا فيها پد څورو کې منافع فیدی ومشارب او دسکلو شینا افلا یشکرون اے دوی شکر نادا کئی اللهم صلی اللہ محمد